إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه زما مسلمانان ورونو طلباء علماء کرام دی مجلس کی مونږ د ګناه باره کې داغي یو اړخ به ذکر کوو او څنګه چې شیخ محترم او فرمایل زما دا خواهش تاسو د الله رضا لپاره دا بیان اورئ ټول کنه نو موږ الله رضا لپاره دا سوچ کړی دی چې آخر کې چې تاسو څوک لیکل نه کوئ صرف ذهن کې نوٹ کړئ او آخر کې یو امتحان واخلو چا چې څومره ډېرې نقطې ولیکلې وجوهات د ګناهونو ولیکل نو دریو کسانو له فرست سیکنډ تھرډ له به انعامات ورکوو انشاءالله پنځه اړخه دي د ګناه حوالې سره چې ګناه وایي څه ته الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم مونږ ته بعضې کارونه وویلي چې دا کوئ مونږ یې نه کوو نو دا ګناه دی بعضې کارونه مې ویلي چې دا مه کوئ او هغه مونږ کوو نو دا ګناه دی عام الفاظو کې نافرمانی خبره ونه منل خبره نه منل د الله او د الله د رسول دا ګناه بیا نه منل چې د سره عقیده په نه لري نو دا بیا ډېر غټ ګناه شي نو سړی کافر کیږي نو یو د ګناه تعریف پیژندل دویم دا چې ګناهونه څه دي نو دا خبره ډېرو خلکو ته معلومه ده ګناهونه شرک ګناه دی کفر جادو خلکو باندې الزامونه لګول بدعات کول قتل کول غلا کول دا ګناهونه دي دروغ ویل غیبت چغلی بهتان دا اکثر خلکو ته پته ده چې دا شی ګناه دی دا خبره ګناه ده دا بیا د ګناهونو چې کوم اثرات دي هغه اکثر خلکو ته پته ده چې ګناه د وجې د انسان نورانیت ختمي د ژبې اثر ختمي د زړه سکون ختميږي رزق کې بے برکتی راځي محبتونه خرابيږي بدامنی او فساد راځي بارانونه کیږي قحط راځي بیماری عجیب عجیب هغه ډېریږي د دشمن غلبه راځي او زړه سختيږي د نیکو اعمالو نه انسان محروم کیږي د الله نه لري کیږي او د عبادت خوند او مزه ختميږي داسې ډېر شي نو خلکو ته پته وي د ګناه ډېر نقصانات دي انسان په معاشره کې ذلیل شي او شرمېږي رسوا شي بعضې معاملاتو کې جیلونو ته لاړ شي خو دا دوه اړخه چیرې ګناه خلک کوي ولې ګناه ولې کوي او د ګناهونو نه بچ کیو څنګه ګناه علاج څه دی که موږ ګناهګار یو نو دا ګناهونه زموږ نه ختمېږي څنګه دې باره کې اکثر فکر نه وي نو د ګناهونو علاج څوک چې ګناه کې مبتلا وي هغه ګناه بدنه لرې کیږي څنګه
او که یو کس یو ګناه نه کوي خو یره د پې خطره ده چې یره ګناه په معاشره کې ډېر چیر دی زه پکې ګرفتار نشم نو دی به بچ کېږي څنګه دوه خبرې ما وکړلې یو سړی ګناه کې ګرفتار دی هغه وایي چې زه بغضي ډېر یم حسدي ډېر یم غوسهناک ډېر یم غوسه فضول بې ځایه غوسه شکي ډېر یم شهوت پرست یم خواهش پرست یم د دې علاج به څنګه کوم دا علاج زما په کار چې زه ښه شم دې د وجې ډېر نقصاناتو کې پرېوت بل یو کس دی هغه دا وایي چې زمون خاندان کې دا مسائل دي لکه دا اثرات انسانانو کې راځي د خاندانونو د علاقې نو که خراب سيزونه نو فورا ځان پیژندل پکار دي زمون خلکو کې دا خرابای دي دا به ما کې وي نو چې علاج ولو کوم او ورستو ختم شي په مخ کې بیا نشي امتحان هغه کې د انسان ډیر شي کنه نو دې موضوع باره کې خبره نه کوم د ګناه علاج وسنګ کیږي او ګناه نه بچ کیږي څنګه دې باره کې ان شاء الله شیخ سیف الله بیان تیاری او هغه بیا سوخ کی تاسو ته بیان کی زما د بیان مقصد هغه دا دی چې ګناهونه په کوم وجه باندې انسان راغی دا یو مضمون ما تیار کړی دی د اصلاح په نیت باندې تاسو طلبای نو چې دا خبره ذهن کې کیږي او مخکې ژوند تیروي نو بچ به تاسو بدلی چې دا شی اوس ما ګناه ته بوزي لکه یو خبره تاسو وکړله چې الله پاک او الله رسول سویل چې وی کا اوسې نه کوم نو دا خو ګناهګار انسان یم یو کار راته چې مې کوا او زه کوم را خو ګناهګار انسان یم نو ولې ځان ګناهګارو نو ځان وبچ کړي او بعضې څه خاص وجې دي نو هغه زه ذکر کوم او تاسو کوشش وکړئ تاسو اکثر لکه د حفظ والا او خاص کر د علم والا دی چې د تکرار ډېر کوي د دې حافظه مضبوطه دا ساينس داسې وایي ساينس دا وایي چې تر کله تکرار ډېر کوي نو ستا حافظه مضبوطي نو دا حافظان اکثر چې د سکولونو کې ډېر ټاپ باندې رواني حالانکه ټول وخت په مدرسه کې سار وختي راغلي مدرسې ته د سکول نه کالج نه راشي بیا مدرسه کې ده خو لیکن بیا سکول کې ټاپ پوزیشن اخلي نو تاسو دا خبره ان شاء الله یاد کړئ اولنې غټه وجه او سبب د ګناهونو الغفلة عن الهدف کم ټارګټ او مقصد چې الله رب العالمین هغه لپاره پیدا کړی دا غین انسان غافل شي نو بس بیا ګناونه کوي بے مقصد زندگی چې د چایي مدې با ګناونه ډیر کوي او الله رب العالمین فرمایلی دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسانان او پیریان می د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړی دي نو بندګي عام طور باندې خلق ګوري موضوع او روزه زکات حج دا ټول عبادت لیکن مقصد چې کله دا جوړ نو بیا په جندل پکار دي چې عبادت څه ته وایي زما د جون مقصد عبادت د الله دی نو عبادت څه آسان یاد کی کل ما یحبه الله ويرضاه هر شی چې الله خوښ دی او الله په خوشحاليږي هغه عبادت دی هر شی د الله خوښ دی او الله په خوشحاليږي هغه عبادت دی خدا سبیر اعمال ورته معلوم کی
نو کله چې تا ته معلومي زما د ژوند مقصد دا دی چې زه به هغه خبره کوم، هغه عقیده به ساتم، هغه عمل به کوم، داسې اخلاق به ساتم چې الله پرې خوشحاله شي او د الله خوښ وي. نو بیا چې کله ته خبرې کوې نو ته وایې دا د الله خوښې دي که نه دي؟ دا خبرې به د الله خوښې، دا غیبت د الله خوښې دي، دا چغلي بهتان دا د الله خوښ، دا کنزل دا د الله خوښ دي، دا غلط نمونه اخیستل، دا خلکو پورې ټوکې مسخرې بچموزې کول دا د الله خوښ دي. ته وتا خو د الله نه دي خوښ، نو زه خو به دا کار نه کوم، زما د ژوند مقصد خدا نه دی. زه خو به هغه خبرې کوم چې الله پرې خوشحالي، هغه عقیدې به ساتم، هغه معاملات به کوم، حرام به نه کوم ځکه حرام د الله نه دي خوښ. اخلاق به ښایسته ساتم. نو اولنې سبب څوک چې کله انسان د خپل ژوند د مقصد نه غفلت کوي، غافل شي، نو دی بیا ګناهونه کوي. او چې چا دا مقصد پوخ رانیولی دی چې زه بل کار کوم نه، زه پیدا شوی دی دپاره یم چې د الله د رضا او د الله د خوښې کارونه به کوم، نو بیا هغه ګناهونه نه کوي، ګناهونه ډېر کم شي. که بشري تقاضې د وجې څه ګناه دې کېږي نو فوراً توبه استغفار کوي، نو معاف کېږي او صفا کېږي. دویم سبب دی د ایمان کمزوري، یقین کمزوري. مخامخ مثال په طور باندې کوی دی کم دا اور لګېدلی دی او زما یقین دی چې که زه په مخ کې ځم غورځېږم، لاس خپل ماتېږي، مړ کېږم، سوځم، نو نه ځم مخکې. نو که جنت باره کې زموږ یقین مضبوط شي، ایمان مضبوط شي، نو بیا به وګورئ. د جهنم باره کې زموږ یقین او ایمان مضبوط شي، بیا به غافله نه یو، دا غفلتونه به ختم شي او د جنت شوق به کوو او جهنم نه بچ کېدو کوشش به کوو. نو هغه تاسو ته معلومه ده چې څومره ګناهونه ځان بچ کړي نو دومره جنت ته نږدې کېږي او جهنم نه لرې کېږي. نو دې وجې تاسو داسې احادیث اکثر اورئ، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذي جاره. گاونډي لا تکلیف دې نه ورکوي، چا کې چې ایمان وي، چا کې چې ایمان وي فلیقل خیرا او لیصمت، ښه خبره وکړي یا دې غلي وي. مسلمانانو اختلاس او جنګ نه بل مسلمان محفوظ وي، مؤمنانو چې خلق دې په امن کې دي. نو کله چې تا د خپل ایمان ښایسته کړ، ایمان دې مضبوط کړ، نو ګناهونه نه بچ کېږي. ایمان دې کمزوري کو نو نور ګناهونه به کوي، یو ګناه به بل ګناه هغه راکاږي. نو دې وجه د ایمان کمزوري دا دوه وجه شوله. اولنۍ وجه څه وه؟ مقصد نه غافله کېدل او غفلت کول. دویمه وجه دا د ایمان کمزوري. او درېیمه وجه هغه دا دی چې ته ژوند تېروې او ته دا وایې چې زه مخلوق یم. نو ټیک ده، دا خو ځان درته پته، زما دوه سترګې دي او دوه غوږونه دي او لاسونه دي او خپې دي او خوراک کوم او د کېږم او دومره مې عمر دی او تاریخ پیدایش دا دی او خاندان دا دی، هر څه درته پته. بل الانسان علی نفسه بصیره. خو چې ته وایې چې زه مخلوق یم، نو معلومه دا شوه ستا یو خالق دی، داغی خالق بارے کی ستا سے علم دے، داغی خالق توحید بارے کی، در ربوبیت اولوہیت بارے کی، اسماء و صفات بارے کی ستا علم سے دے، داللہ دا اوامر و نواہی بارے کی ستا علم اغسد دے. مغت وجہ دا گناہوں اغدل دا جہل داللہ مبارک ہے. د الله قدرتونه د الله ذات باره کې د علم نشته، اسماء صفات باره کې د الله
باندې ایمان بارکی دا توحید دا ربوبیت الوهیت دی بارکی د الله اوامر او نواهی دی بارکی علم درته نشته ده. دا قسم جهل دا انسان چې دی هغه ګناهونو ته اړي دی. چې کله چې تاسو په کوم ورځو کې شیخ خلیل د توحید بیانونه ډیر کوي نو تاسو وګورئ چې ګناهونو نه به ډیر رستو یې ولري به توحید او د الله مبارکي ذکر چې ډیر زیات کیږي نو ګناهونو نه انسان هغه لري کیږي. ولې هغه جهل ختمي انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. دا گناہونا دا جہالت پر بنیاد بانے کی گناہونا سمر ڈیر دی نو دمر ڈیر جاہلے پاسان باندے پی جنگلی غدار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. دا قیامت نخدا دا علم وجد کرش علم وجود شو نو سمدستی وی جهل و ثابت شي. دا کتابونه ډېر دي ته علم نه وي. علم هغه دی چې قرآن او حدیث کې څه دي دا علم. یو مسله کې تا ډېر زیات پی ایچ ډي کړی دا نور خیر خیریت دی دلته صرف علم نه دا یو جز باره کې ځان ستړی کړی دی. نو علم کله چې د انسان نه لرې کېږي جهالت هغه راځي او چې جهالت راغی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شرابونه وڅښل کېږي او زناګانې به کېږي. خلک وایي علم ډېر شو که علم ډېر وي نو چا نه تپوس وکړه چې اوس لکه پورا بازار کې چا نه تپوس وکړه چې الله چېرته دی نو څوک وایي په زړه کې دی او څوک وایي چې هر ځای کې دی او څوک به څه وایي او څوک به څه وایي. الله رب العالمین الرحمن علی العرش استوى داسې اسماء او صفات باره کې معلومات وکړه نو هغه خو وایي دا خبرې پکې لا هم دي دا خو موږ ته پته نشته چې د الله پنډی او د الله سترګې د الله لاسونه دا د الله د شان مناسب دي. موږ به دې نه انکار نه کوو د دې معنی نه به انکار نه کوو او دې کې به تشبیه او مثال هم نه پیش کوو چې ګنې د مخلوق په شان د انسانانو په شان. نو علم سوا شی نه دی معلومات سوا کېدل او علم سوا کېدل دې کې فرق پیژندل پکار. نو کله چې انسان جاهل ابن قیم رحم الله فرمای د ذلت لباس اغسطی قرآن ذکر کوي فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. د لوږې او د یری لباس و انسان باندې ښکاري دا یا کسیریږي او دا وږی دی نو دا ذلت انسان باندې ښکاري. فراست والا مؤمنان پیژني دا د باندې ذلت پروت دی. څلورم وجه درېم وجه جهل. څلورم وجه وسوسې د شیطان. هر انسان سره شیطان لګېدلی دی وسوسې اچوي په رګونو کې ګرځي الذي يوسوس في صدور الناس او وسوسې اچي دا د وسوسو په بنیاد باندې یو خبره ده ذهن ته واچوله او کله چې انسان قوت لکه تاسو اکثر اوریدلی وي د قوت مدافعت ډېر تیز دی د بیمارانو سره ناسي او پروا نه کوي او خوراک څښاک کوي لکه نبی علیه السلام جزام والا سره خوراک څښاک کوي پروا نه مونږ خلک به ونه کړی شو مونږه نزلی والا سره جوټه وبونه سپو چې بس کوم اوس کړي سمدستی را باندې نزله راځي. بعضې وایي قوت مدافعت ډېر تیز دی او تصور عقیده هغه ډېره مضبوطه ده وایي بیماریانې پې
داسې حمله نه کوي، اټیک نه کوي. دغه رنګې د انسان دننه دا کله چې دا زړه مضبوط کړي وي د شیطان خلاف، نو د باندې د شیطان دا وسوسې دا اثر نه کوي، دی غورځي او دی پیژني دا شیطان را لیدې حمله کوي. ابن جوزی رحم الله چې د ابلیس هغه کوم کاروایان لیکلي دي هغه تاسو خاص کر پڑھاو کې کېدای شي شیخ صاحب تاسو ته د هغې باقاعده څه درس هم خلاصې په شکل کې شروع کړي څه وخت کې چې تلبیس څنګه کوي د ابلیس، تاجران څنګه ګمراه کوي، مولیان او کاریان څنګه ګمراه کوي، زنانو باندې څنګه، مجاهدینو باندې څنګه شیطان حمله کوي. وسوسه شیطان دا څلورمه وجه شوله. پنځمه وجه موږ عام خلک دا وو چې الله تعالی غفور رحیم دی، دې کې شک نشته دی. که دې کې شک کوي نو ایمان دې ختمېږي. خو لیکن دې سره یو بله جمله ده موږ د هغې نه غافل شوي، نو د الله په بخښنه باندې ځان دوکه کول، الاغترار بعفو الله تعالی. حالانکہ اللہ رب العالمین فرمائلی سورہ حجر کی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. زما بندگانو ته خبر ورکا بشک زو غفور رحیم یم، او دا خبر ورکا بشک زو زما عذاب دردناک عذاب. دو آیتوں کی مختصر تھا، بلکہ سورہ مائدہ کی پیو آیت کی دا مسئلہ ذکر کرے دا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. پوش یقیناً اللہ سخت سزا ورکا ان کے دے، او یقیناً اللہ بخنا کا ان کے اور رحم کا ان کے دے. یہ آیت نو غفور رحیم سر دا ہم یاد ساتا کر، او بیا غفور رحیم سر اللہ پاک کل اویوم چې چا توبه وایستله، ایمان یې راړو، نیک عمل یې وکړو، وانی لغفار لمن تاب، توبه چا وایستله، نو دا قسم خبرې ترې هېرې کړي، هر څه کوي او وایي الله غفور رحیم دی. نو دا خو مومن سره د الله عبادتونه کوي او د الله نه یریږي، او منافق انسان گناہونه کوي او اللہ غفور رحیم. په عمل کې ځان غني، بے پروا غني، عذاب ناراض. نو دا پنځمه وجه شولا چې بس صرف دا ویل چې الله غفور رحیم دی، او دا ورسره ذهن کې نه ساتل چې الله سخت عذاب ورکوي، سخت رانیولم کوي، سخت انتقام مخلي، دردناک عذاب ورکوي، سخت سزاګانې ورکوي. شپږم وجه القنوط من رحمت الله تعالی، د الله د رحمتونو نه ناامیدي کول، یأس، ناامید کېدل د الله د رحمتونو نه. او دا سورہ یوسف کې راغلی دي انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. د الله د رحمت نه ناامید کېږي مگر کافران خلق، کافران ناامید کی. بل قرآن ذکر کړي ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون. گمراہ خلق د الله د رحمت نه ناامید کیږي. نو بعضی خلق داسې کوي چې هغه بس ګناہوں کې اخته دي او سوی الله غفور رحیم دی. بعضی کس هغه شیطان وسره دا کارو کوي، ورته وایي تا چې کوم ګناہونه کړي دا سپي او خنزیرانو نه کوي، الله تا ته چرګ بخښنه نه کوي، ناامید کی. که تو هر څه وکړې که نه، که تو خانه کعبې ته هم لاړې او ته چغې هم وایې که نه، الله تا نه بخښي. تا چې څه کړي داسې څوک کوي له بس هغه ناامیده شي چې یاره هسې بخښنه نشته نو بس لګیا یم، بس او بیا ګناهونه کوي. او کله د خپل ځان باره کې ناامیده نه کي،
خود نور خلق مبارک دا پلانے والله نه بخي دے خدا سی گناہونه کې دے نه بخي دا خو بیا نور غټ ګناه شي الله رب العالمین کله کله هغه ګناهګار او بخي او دا کس راګیر کې چې ته یې څوک چې زما کار کوي دا بخنه خود الله رب العالمین اختیار کوي د الله رحمتونو سو بچا بندول شي مسلمانانو او اهل کتابو کې فرق دا دی دا غي مليان څخه خلق لاړ شي وای ما دا ګناه کړی دی هغه وی دوره چند جمع کا او بس معاف شولې مسلمانان دا وایي چې بخنه صرف الله کوي ومن يغفر الذنوب الا الله حدیث کې مراد زما بنده ته پته ده چې زما یو رب شته دی چې هغه ګناونه بخي دا عقیده ساتل دیو جن ابن تیمیہ رحم الله فرمای چې ګناه نه کوي استغفار وکړي ځکه دا د توحید یو قسم دی نبی صلی الله علیه وسلم ګناونه کول نه کول استغفار وکاو توحید او استغفار بخنه به صرف د الله نه غواړي توحید نو ناامید کیږي بنا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم تو اے پیغمبرا زما د طرفنا زما بندگان تو وایا چې اے زما بندگانو سخاص بندگان اگر ډیر اوچت بندگان ډیر نیکان اولیاء شهدا صالحین غنا اے زما هغه بندگانو چې خپل ځانونو باندې ظلم زیاته کړی دي ډیر ګناګار دي ډیر ګناګار اسراف ډیر فضول خرچه ته وایي ډیر فضول خرچیو ګناونو نکړی دا ډیر ګناونه کړی دي یا ساتي د الله د رحمت نه امید کیږي ما بیشک الله ټول ګناونه بخي اغا بخون کے اور رحم کو ان کے دے بس اللہ طرف ترا خوشی کنوانی ہو اللہ طرف تر رجوع گئی را خوشی اللہ طرف تر اللہ بخی ہر قسم گناہ نہ بخی ہر قسم بندگان داغی پا حق کی تعالی گناہ شی غیب بدن اللہ رضا کی توفیق بدن اللہ در کی تو باغی نہ بخن غواړي تو باغی سره نیکه او کی هغه بدل لدواګانې وغواړي دا سیمه ملو سره الله رب العالمین نو شپږ وجه د مقصد نه غافل کېدل ایمان کمزوری د شیطان وسوسې او پدې دوکا کېدل چې بس الله غفور رحیم دی او د الله د رحمت نه نا امید کېدل او جهل دا وجه شپږ وجه ما ذکر کړلې ومه وجه الاحتجاج بقدر الله تعالی کتابانی دنیا کی سم مصیبت را لے اغسطہ اختیار کی نہ نو بس دا ہوا ہے کہ اللہ تقدیر کی لکھلو و بس وما من را لے نو صبر بہو کی اغا مصیبت و دربان احسان شي ذکر چه دغه کتاب الله نه دې کلاو کړي خلق وتا د مصیبتونو چتا دا مصیبت راځي دا خو لیکن کته ګناونه کوي نو داغي باندې ته دانش ویلې چې بس دا الله لیکلي دي نو کومه کز الله لیکل نو کله مختل زبا ګیره پرې د مازو منځونه شروع کوم دا ځکه نشي ویلې چې د ګناه او د ثواب باره کې کوم کتاب الله را لګل دی هغه کې ګناونه او ثوابونه واضح کړي هغه کې تا ته خبره پرې نه ده دې خبرې ته نه رسې د مصیبتونو او حادثات او کوم تقدیر والے کتاب دی هغه پټ دی ما ته نه دی معلوم نیکه او د ثواب چې کوم کتاب دی قران کریم هغه الله بالکل ښکارا کړ دی نو ته دانش ویلې چې کله مختلف نو ما الله ویلي چې زه په څه خپکیږم په څه خوشاله تاخکار کتاب پرګی دی قران پرګی دی او ایرا تقدیر کی چې صحیح نه ساده پردا تقدیر دی اوس کې قران الله سره بار را لګا دې کتاب دا
هدیناه النجدین لارې ښودلې او دا د مشرکانو طریقه وه هغوی به څه لو شاء الله ما اشرکنا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شی که الله غوښتلی مونږ به شرک نه کولی مونږ به د الله نه سوا د بل چا بندګي نه کولی او که ته دا وایې نو بیا خوراک ساګون مه کوه که نه بس چې الله غواړي نو دغسې به موړ کړي کوشش مه کوه او که ته دا وایې چې دا زه کوم د ګناهونو ژوند تېروم بس دا د الله خوښه ده نو دا ذلت کې ولې پروت دی او د عذابونو کې او د رسوایۍ کې او دې کې ولې پروت دی الله خپل بندگان ذلیله کوي نه که نه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین شیخ اسامه په دې مسله پوه شو بله وجه اتمه الاحتجاج بحسن النیت وې زما نیت ډېر ښه دی دا د خلکو ډېر یو غټه مسله ده مړه وې زړه صفا ساتل پکار نور الله مالک دین صرف زړه صفا ساتل ته نه ویل کېږي او کېدای شي دا چې ته د زړه صفا وایې نو دا ستا نفس ورته وایي دا د سره زړه صفایي نه لکه ډېر بعضو ملیانو کتابونه لیکلي چې زړه د صفایي نو زنانو ته کتل د مصر ملیانو لیکلي دا جایز دی دا زړه صفا دی تر دې پورې لیکلي چې ګړه بړه هم کولی شي لاس هم میلاولی شي ښکلولی هم شي ځکه ستا زړه صفا دی او زمونږ په دې پښتنو کې غټ مجتهد تیر شوی دی نو د هغه دلیل راواخلي د پښتنو مجتهد واغله وایي په زړه کې که په زړه کې صاحب نه وي عبدالرحمانه ښکلې مخ ته په کتو کې څه ګناه نشته نو دا وایي بس ستا خو صاحب مې نشته دا ستا خپل خواهشات دي دې ته د زړه صفایي قرآن او حدیث خو نه ده ویلې که نه الله او د الله رسول خو دې ته د زړه صفایي نه ده ویلې که دا د زړه صفایي به وي نو الله پاک به ویلې پیغمبر به ویلې نبی علیہ السلام خو په بیعت کې خلکو سره زنانو صلی الله علیه وسلم ملاو داغه نه صفا زړه د چاو نو دا خبره کول چې یاره زما نیت ښه دی دا زه چې کوم دا دی رواني به خلکو له راوړي زما نیت یې ډېر ښه دی انما نحن مصلحون اصلاح کوو زما نیت هلکه کورونه دې تباه کړه ظالم طلاقونه دې خلکو له راوستل او جماعتونو کې روانې په مدرسو کې روانې او زه ډېر ښه سړی وم زما نیت ډېر ښه دی دا نیت ښه دی شیطان د سلبې کړي دي خو نه پوهېږي بیا حدیث ذکر کې بزرګه ولې حدیث کې نه دي راغلي چې د اصلاح دپاره دروغ ویل جایز دي ګوره دې نکتې ته وګورئ کله چې ته اصلاح دپاره دروغ وایې ستا په ژبه هغه دروغ وي خو اصلاح هغه ژبه باندې هم اصلاح دپاره او زړه کې هم اصلاح دپاره دا په دې لږ ځان پوه کوي دا عجیبه نکته ده که چېرته کې مثال په طور ته په ژبه دروغ وایې خو ستا زړه کې هسې په ژبه وایې چې زه اصلاح کوم عکس ته لګیا هلکه ستا د اصلاح دپاره خبره کوم ستا غرور تا پسې لګیا او زړه کې اوس په ژبه خو تا و ستا د اصلاح دپاره خو زړه کې ستا څه دي تباهي ده که نه دا دروغ خو د زړه او د ژبې برابر نه شول هغه دروغ جایز دي چې هغې کې هغه نیت د نیکۍ په ژبه او په زړه دواړو کې دا ته چې د اصلاح دپاره دروغ وایې نو هغه ستا په ژبه هم د اصلاح نیت دی او ستا په زړه کې هم اصلاح ده دې باندې تاسو ورسېدئ که نه دا لږ ډونګی خبره ده او بس نو دا ډېر ضروري خبر نیت صفا ساتل دا هم د قرآن او حدیث په رڼا کې دا چې الله رب العالمین دغې نیتونو دپاره خو ویلي چې وذروا ظاهر الاسم و باطنه دا باطن کې څه دي دا نیتونه دي که نه زړه د زړه اعمال دي ظاهر او باطن به دواړه صحیح ساتي بل وجه نهمه طول العمل اوږده ارزوګانې اوږدې ارزوګانې عمر به په ختمېدو وي او سوچونه ودی چې دی به 2050 کې دا دنیا چې کوم بدلېدو واله ده دا به ګوري
چې 15 منټو کې کراچۍ نه جاز کې پېښور کې راګوزي او پرایویټ جازونه به د خلکو واړه واړه ټیکسیانو په شان خلک بزی راځي. اوس ځوان یم بیا به توبه وباسم اتوب ولكن سوف اتوب توبه وباسم دا چل یا بیا به توبه وباسم. دا تصویف د دې اردو ارجوګانو د وجه وایي وروسته چې بوډا یم خو څه به کوم جومات کې به پروت یم ولې ټول بوډاګان جوماتونو کې پراته څوک په کټونو کې پراته دي کټونه یې ولې سوري کړي دي څوک په هسپتالونو کې پراته دي پیپونه یې ورته لګولي دي دا ته څه وایي څه نه وایي او څوک د سره بوډاوالي ته ورسي نه دغسې الله یې واخلي. دا اوږدې ارزوګانې ساتل دا مه کوه. لسمه وجه د دنیا محبت بېکچه محبت یعنی داسې محبت چې د الله نه غافله کړي. دا بعضې وخت کې د صوفیانو کې بعضې خبرې هغې صحیح کړي وي لکه مولانا رومي نه چا تپوس کړی چې چیست دنیا دنیا څه ته وایي دا مونږ سره چې مال دولت راجمعي نو دا مونږ دنیادار یو چې چیست دنیا وایي از خدا غافل بودن د الله نه چې غافله شوې ته دنیادار یې چې د الله نه غافله نه یې تا سره د کروڑا او ارباو یې ته دنیادار نه یې. ورسې خبرې ده ته خو د آخرت دپاره لګیا یې د الله نه چې غافله شوې نو که ته 10 روپو والی نو ته دنیادار یې. دا لکه څنګه چې دا تکبر دا د مال سره تعلق نه ساتي غواړي چې ګنې صرف مالدار خلک څوک مالدار وګوري چې یاره ګاډی نه وایي دا تکبر لکه ګاډی واغسته دې کې تکبر ته د هغه د زړه نه خبرې چې تکبر کوي ښایسته لباس یې واغونده وایي تکبر کوي. تکبر خو خلک سپک ګڼلو ته وایي که نه حق نه انکار کوي. نبی اسلام تعریف کړی یو غریب سړی وایي هغه به حق نه مني تو ته قرآن بیانوي تو ته حدیث بیانوي هغه یې دله نه مني او هغه نور خلکو ته سپک ګوري نو تکبر خو هغې کې هم دی. مالدارۍ غریبۍ سره د دې تعلق هغه نشي نو دا دنیا پرستی دنیادار کېدل دا هم د مال او د پیسو ډېرېدل او کمېدل دې سره تعلق نه د الله نه غافله شوې نو ته دنیادار شوې. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر یعنی دنیا ګټه خو په دې نیت باندې نه چې یاره هسې خو په ارام ناست وي خو چې پوه شوې چې تره زوی دې ګاډی واخیست اوس به ته خامخا دی سیالي دپاره کار مه کوه. تر دې چې علماو ویلي دي چې سیالۍ دپاره کتابونه هم ولیکه چې ابراهیم څلور کتاب ولیکل نو اوس به زه 5 لیکم 5م به زه لیکم. سیالۍ دپاره به ودونه هم مه کوئ چې یاره فلاني شیخ 3 ودونه کړي زه به 4 کوم. جایز کارونه هغه پوره کوئ خو سیالۍ دپاره یې مه کوئ. سیالي به دنیا کې. یو لسمه وجه دا اتباع الهوا اوس په مختصر وخه خواهشات او تابعداري کول او دولسمه وجه دا اقتحام الشبهات شکی کارونو پسې تلل. ګوره حلال واضح دي حرام واضح دي منځ کې شکی کارونه دي نو څوک چې د شکی کارونه نه ځان بچ کړ فمن اتبع الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه عزت محفوظ کو دین محفوظ کو. شکی کارونو کې مبتلا نو بس حرام متبزي نو داغي سودې سره چې کله دا علماء حق یو مسله کې اختلاف کیږي دواړو طرف ته علماء حق دي نو هغه کې احتیاط والا معاملہ بیا اختیار کړ دې کې به شک والا معاملې ته مزه. دیالسم وجه تکبر الکبر دا یو غټ ګناه کنه څوک چاته وي د الله نه وېریږه هغه یې مړ خپل ځان سم کړ ته ما ته خبرې کوي
ته ما دا ووایه چې هغه چې کومه دا خبره تا ته وکړه الله نه ویریږه دې کې څه مسله وه او هغه کې مسلې پرېږده خو دا کوم خبره چې کړې ده اتق الله د الله نه ویریږه دې کې کومه مسله وه چې ته هغه ته وایې خپل ځان ته ګوره علیک بنفسک ستا په شان کس راباسي او ما ته وایي چې د الله نه ویریږه تکبر وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد دا تکبر ډېر خطرناک شي ابا واستكبر وكان من الكافرين دیالس وجه دا ذکر شولې سوال لسم وجه چې ملګری دي خراب خلکو سره ملګرتیا کوي نو بس ګناونه وکړي وجه دا ده زناکاران څومره چې دي هغوی دا خوښه ده چې ټول کله زنایي شي چې بس مونږ پسې صحبت نه وي شرابیان دا وایي چې ټول خلک دي شرابیان شي زمونږ بچي دي شرابیان شي بس مونږ پسې صحبت نه وي ټول خلک دي شرابیان نشایان شي نو ګناهګار خدا غواړي چې نور دې ګناهګار دا د ابلیس طریقه ده کنه ابلیس وایي چې ما سره دا ټول ګناهګار راځي جهنم ته ما سره دي شیاطین خراب خلق کله چې ته هغې سره ملګرتیاګانې کوې نو خراب شي انسان د ملګري په دین باندې ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا لا سنوانو چکونه لګای بیا د پلاني سره مې ولې ملګرتیا پنځه لسم وجه ګناهونه ډېرېدل وای مره د ټول خلک داسې کوي نو دا یو غټه مسله جوړه شوې ده ته به چاته ووایې لکه دا کار دې صحیح نه دی مړه ټول کلی داسې کوي ټول کلی رواج داسې جوړ شوی ټول کلی داسې قرآن حدیث خلاف دی الله رب العالمین خدا خبر واضحه کړې ده چې پاک او پلید برابر نه دي اگر که پلید شي ډیر شي ټول دنیا یو پلید کار کوي نو هغه پلید به پلید وي هغه حرام به حرام وي ته ځان له دا دلیل مه جوړوه چې ټول خلک یې کوي بس ټول خلک یې کوي نو زه یې کوم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو عاجبك كثرة الخبيث حدیث کې هم راغلی بده ځان مه جوړوه چې ته وایې چې خلک ښه کوي نو زه به ښه کوم چې هغوی بد کوي نو زه به هم بد کوم وایي خلک ښه کوي نو ته ښه کوه که هغوی بد کوي نو ته بد مه کوه ته ظلم مه کوه شپاړسمه وجه ویره دا زمونږ عادات دي زمونږ عادتونه دي او عادت نه بدلیږي دا چا دا غټ دروغ خبره ده زمونږ یو پرنسپل اکثر خبره کوله الله دې ښه ساتي کې ژوندی وي و د شاګردانو ته غوسه شو تاسو د سپي لکۍ که 500 کاله یې په ننچه کې کېښودی شي بیا راوکاږي بیا به کږوي او وایي که حدیث د ځان نه جوړ کړی دی وایي چې که چا درته وایي چې یو غر د یو ځای نه بل ځای ته شوی دا ومنه او که دا درته چا وایي چې د پلاني عادت بدل شوی دا مه منه د دروغ دي دا چې عادتونه نه بدلېدی نو صحابه ولې جوړ شو ولې هغه انسانان نو د هغوی څه عادتونه نو بغیر عادتونو رالوی شي بدلېږي خو دا ده چې لږ محنت په هغې باندې غواړي عادت څه ته وایي ریپیټډ بیهیویر ته یو شی چې بار بار کوي هغه عادت جوړ شي اټومیټک بیا هغه کېږي نو څنګه چې هغه عادت جوړ شوی دی نو داسې بار بار د هغې خلاف کوو نو عادت به ختم شي په کوم طریقه چې زده شوی دی په هغه طریقه باندې هغه هېرېږي ختمېږي دغه رنګې امر بالمعروف نهي عن المنکر نه کول حسد کول ډېرو خلکو یو بل سره ظلمونه زیاتی په یو بل کوي خبرې کوي
دا چل له پکې دا چل له خو هغه اصل د زړه هغه وجه نه ذکر کوي یاره بس سوځم دی که ته وایې چې راشه جومات کې کینو او لږ د الله په نوم باندې قسم وکړه چې دې کس تا له په ژبه یا په لاس باندې څه نقصان درکړی دی بیا به یاره داسې خو څه خبره نشته خو ده کې دا چل دی او دا چل دی بیا هم دا چل دی دا چل هغه عاجز ورته هېڅ نه دي ویلي خو دې مجبوره دی هغه پسې بدې برایانې بیانوي ولې هغه هم د ضرور دی او د قبیلې د خاندان دی د هغه صفتونه کېږي هغه سره مینه کېږي او دی دغسې دی دی وایي دا ولې زه خو هم د ضرور یم زه هم د ده خاندان یم حسد ورسره کوي او هغې حسد د وجې نه خبرې ورپسې کوي غیبت یې کوي نور ظلم زیاتې کوي که څوک د ده په مخ کې تعریف شروع کړي د شکل ته وله ګوره نو شکل یې بدل شي او لږ ساعت به غلي بیا به یا تا خبره صحیح وکړه دا ښه سړی دی خو تا ته د دې خبرې پته شته چې یو شروع به کړي برداشت نه شول که دا زموږ چې سیلف کنټرول نشته دی خپل ځان باندې قابو نشته دی نو دا انسان ګناهونو کې اخته کوي جذباتي کمزوري چې ورته وایي جذبات غصه لالچ هوس شهوت دا قابو کې نه نو بس ګناهونه انسان کوي شیخ ابن عثیمین رحم الله فرمایي چې دا عواطف یعنی جذبات چې کله قرآن او حدیث پر رڼا کې نه نو دا عواصف جوړېږي تباهۍ والا سیلۍ جوړېږي او موږ خو په حیثیت د قوم بس جذباتي قوم یو غټ شیخ به لګي ډېر قیمتي خبرې به کوي او هغه ته به هېڅوک توجه نه کوي خو که لږ څوک لګیا شو او حکومت پسې لګیا دی او بجلی بل پسې یو شی به ټول خلک بس هغه دا ډېر نر سړی ډېر نر مولا قرآن حدیث نه بیانوي بار راوځي او دا وکړي جلسې جلوسونه وکړي او یا کالونه جلسې جلوسونه کېږي څه وشول تاسو ماته ووایئ یو جلسې لمزه یو جلوس لمزه یو هړتال لمزه اوس که حکومت وایي چې د سعودي په شان چې بند دي نو دغه ملیان به بیا وایي چې دا حرام کار دی اوس حرام نه دي اوس وایي ثواب دی راوځي او ته به جمع شوي چې یاره ختم نبوت باندې خبره کېږي پلاني باندې خبره کېږي او به ټوله د کورسای خبره شروع شي بل څه د بیلونو خبره به شروع شي هلکه خلک دې راجمع کړي په څه دي او خبره څه کوي بہرحال عواطف جذبات دام د قرآن و حدیث پرانا کی دا کول او یو وجه داومی چې وی ګناه به وکړو بیا به توبه وباسو لکه د یوسف علیه السلام درونو میثاق هغې ورور پرې ته وغورځوئ دا یې وایي چې وتکونو من بعدې قوما صالحین اوس به یو دا ګناه وکړم بیا به خیر دی توبه وباسم دا اخري ډرامه ګورم بس بیا توبه وباسه هغه اخري ډرامه اخري کېږي نه هغه اخري ګناه اخري کېږي نه ځکه هغې نه بعد بیا وایي دا به اخري بیا به هغې نه بعد توبه من بعده راځي نه بیا دا یو غټه وجه د میډیم اثرات دي نفس انسان ته وسوسې اچوي 2 منټو کې خبره بس ختمومه تاسو کې څوک تنګ شوي او څوک خوشاله ماشاءالله جزاكم الله خير النفس وسوسه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه نفس د وسوسو ځان بچ کړ دا نفس پاک کړ کامیاب بشي قد افلح من زکاها قد افلح من تزکا یو غټه وجه بزرګ دی باندې ته ډېر کار وکړ دا ماشومان دا ساينسدانان دا وایي د خاص کر مایند ساينټیسټ څومره چې دي شپږو کالو عمر پورې ماشوم یا ماشومه چې څنګه جوړه شوه ټول عمر هغه بیا هغسې الا ماشاءالله چې ډېر محنت پې وشي بدلېږي به کني هغه بیا نه بدلېږي نو د شپږو کالو پورې چې ورته تا څه وښول که یره یې زده کړه مثال ماشوم وکتل چې زما مور خو د کاکروچ نه دور ویرېده او د منګک نه دوره چغه یې وباسله بس هغه اوس یره هغه چرمخکی نه بس هغه به اوس یرېږي
چې صحیح زده کړل ټول عمر باغی داسې نور اخلاق او عادات دا مې هسې مثال و شپږو کال عمر پورې چې څنګه ماشوم جوړ شو داسې هغه بیا ټول عمر په هغې ډانچه او سانچه باندې چلیږي د هغه بدلېدل بیا کېږي خو ډېر ګرانه باندې کېږي ډېر محنت به پکار او دې وجې دې د شپږو کال وخت پورې ډېر کوشش پې پکار کراچۍ او مفتي په دې باندې لیکل کړي دي هغه وایي ټول نه ګران کار وې دا دی د وړو باندې محنت پکار بل وجه هغه دا ده د ګناهونو د انجام نه ناخبري چېرې زه خو دا ګناه کوم خو د دې انجام څه دی رسوایي ده ذلت دی بیماریانې دي دا کار کېدی شي دا کار کېدی شي انجام ته فکر نه او دغه رنګې وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول دغه رنګې وحسبوا ألا تكون فتنة ګناهونه کوي او یاره عذاب خو نه راځي الله پاک په دې څه نه وایي دا مړه زما نورې نیکۍ میکۍ هم لږې ډېرې دي او زه خو څه صدقه مدقه هم وکړم او هر کال حج او عمرې له هم ځم نو بس په دې باندې الله راته څه نه وایي دا به الله پاک به پرې دومره خفه نه وي عذاب به نه راځي دا خیال وي بس عذاب به نه راځي نو دا پنځشتمه وجه شوله شپږشتمه آخري وجه نور وجوهات کېږي دا صرف تاسو ته یو ذهن جوړو چې ګناهونو کومې وجې هغه تا راونیولې نو بیا علاج یې اسان شي په علاج باندې انشاءالله بزرګ بیا څه وخت کې تاسو ته بیان کوي انشاءالله شیخ خلیل الله ته به داسې یو پروګرام بیا جوړ کړي او مناسب ټایم کې چې هغې کې خلک راجمع کېدل ورته اسان آخري وجه دا وه خلق ګناونه کوي خیال یې دا دی چې یاره پریشانۍ ډېرې زیاتې دي راشي یو ګانا واوره چې لږ خوشحاله شو یاره غمونه دومره ډېر دي راشه دا ګناه وکړه دا ګناه وکړه یاره د قام ټبر کې بس ټوله دوستي او خپلولي او ورورولي ټول په پیسو شوه راشه که حلاله ده که حرامه ده پیسې لږې پیدا کړه چې لږ عزت جوړ شي دا څه ژوند دی هر څوک راته خپل وایي نه هغه بوج پرې راغلی دی اوس خوشحالي لټول غواړي نو څوک نشو ته ولګي څوک حرامو ته ولګي څوک ګناهونو ته ولګي تر دې چې بعض وخت کې دا ګناهونه خو چې څومره کوي نو نور پریشاني سوا کېږي نو انسان بیا خودکشۍ ته ورسي ځکه دی وایي چې یاره ما خو دا خیال چې دې سره به زما غمونه کم شي دا خو نور زه سوا شو او ذهن هم کار پرېږدي حل ولم بیا سمجھ کې نه راځي نو خودکشي شو نو انجام دا شو چې ګناهونه انسان اخر څه ته ورسوي هلاک کېږي یا به زړه هلاک کېږي یا به ژوند هلاک کېږي معنوي هلاکت یا جسمانی هلاکت نو دا وجوهات اوسه بعضې ما ذکر کړل چې د دې په وجه یعنی باوجود د دې چې موږ مسلمانان یو موحدین یو الله منو رسول منو قرآن منو آخرت منو جنت جهنم منو لیکن بیا هم ګناهونه کوو د الله حقوق هغې کې کوتاهیانې کوو د بندګانو حقوق کې کوتاهیانې کوو د هغې وجوهات صحیح نو هغه وجوهات ما ذکر کړل الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول له قرآن او حدیث د هغې صحیح سمجھ توفیق راکړي او الله رب العالمین دې زموږ ستاسو ټولو علم کې اضافه وکړي الله دې علم راله سوا کړي په هغې دې عمل کولو توفیق راکړي او زموږ ګناهونه الله پاک دې ټول معاف کړي که واړه دي که لوی دي که خطایې سره کړي که زده کړي که د ورځې وکړي که شپې وکړي ښکاره وکړي که پټو کړي الله پاک دې هغه ټول معاف کړي او ټول مسلمانانو ته دې الله پاک بخښنه وکړي انشاءالله اوس به اختبار وي او یعنی امتحان کوم کسان چې حصه اخیستل غواړي صرف هغوی که څوک حصه نه اخیستل غواړي نو د هغې خپله مرضي ده او که څوک د امتحان کې حصه اخیستل غواړي حصه واخلئ د شپږ وجو کې صرف په دا نه کوي مثال جهل دی او د مقصد نه غفلت دی وسوسه ده او د شیطان وسوسه ده او نفس وسوسه داسې
دا صرف د یو ټکي کې دا وجې پوری چا چې ټول نه زیاتې لیکلې وي شوږې لومبه چې څوک راغلی هغه ته به انشاءالله زه 500 روپۍ انعام او چې دویم څوک راغلی 300 روپۍ او چې څوک دریم راغلی هغه 200 روپۍ انعام دعوت اهل حدیث ٹی وی کی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.